السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو نادیه ګل هم د داود شاه د قاتلانو په باره کې داسې خبرې وکړه او علیشه 007 سره په لږ ویډیو باندې خبرې هم وکړه او د دغې په صورت خار ټول معلومات یې ځان خبر کړو مینوالو چې علیشه ورته د زړه ټول حالات ویل او ورته ویل چې زموږ دغه کسان قاتلان دي. مینوالو علیشه 007 نادیه ګل ته ټول قاتلان وښودل او په کوم قاتلانو باندې چې د علیشه 007 شک ته مینوال په دغه کسانو باندې اف آی آر هم کټ شوی دی. راځئ مینوال موږ سره دغه وایس میسیجونه وګورئ او دغه د نادیه ګل خبرې تاسو واورئ. ټول معلومات عزتمن تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکم تاسو کو چل زموږ په دې سپر کلیک چینل کې نوی وي چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو هم د سپر کلیک چینل ته سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو تاسو ته یاد وي چې داود شاه باندې دغه قاتلانو حمله کړې وه چې دغه حمله کې عزتمنو دا لګېدلی او بیا ډېر سخت په بد حالاتو په هسپتال کې پروت و چې تر نن تاریخه پورې عزتمن هغه په هوش کې نه دی راغلی هلته بېهوشه پروت دی. خو مینوال چې ښځه او لور دغه شانتې دواګانو غوښتنه کړې وه او ویلي وو خپلو مینوالو ته چې دواګانو کې یا ساتئ چې هر یوه دوا کې ځان سره یا ساتئ چې الله تعالی ورله صحت ورکړي او د ستاسو دپاره روش او ښه ښایسته ویډیوګانې سازي کړي. په مینوالو ډېرو کسانو ورته لاندې کمنټونه کې کنځلې هم کړي. ډېرو کسانو پې امین دي کړی. ډېرو کسانو ورته لیکلي چې الله تعالی دې ورله صحت ورکړي. الله تعالی دې خپلو بچو دپاره روغ جوړ کړي. مینوالو نادیه ګل هم همدغه شانتې ویل ده چې دا کومو قاتلانو چې کړی دی او په کومو کسانو باندې چې ستاسو شک راغلی باید چې دا کسان دې ګرفتار کړی شي او دوی ته دې خپله سزا میلو شي ځکه چې نن یې داود شاه سره همدغه شانتې کار وکړو سبا موږ سره هم کېدلی شي. زموږ د عزتمن تنن معلومات د دې پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ د سپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.